د مالاکنڈ تحصیل درگئی ورتیر سیمه کې ځای خلک د هسپتال یونین کونسل او د مقبرې په ځمکه قابض شوي دي او د زرګونو خلکو ژوند د مشکلاتو سره مخ دی. د ورتیر قومي جرګې دړکه ورکړې که قابضینو غیر قانوني قبضه ختمه نه کړه نو لوی قدم به پورته کولی شي. نور تفصیل د عمران زریاب په دې رپورټ کې. د ملکند تحصیل درگئی لري پرتا سیمه ورتیر کوم چې په زرګونو آبادی لري د دې علاقې ولس ته حکومت د کور په درشل د صحت سہولتونو ورکولو لپاره هسپتال خو جوړ کړو ولې دغه هسپتال هم د علاقې خلکو خپل جاگیر وګڼلو او تقسیم شو. په سیمه کې د یونین کونسل دفتري سامان هم خلکو کورونو ته ویوړل او په دغه ځمکه کې بینونه او دکانونه جوړ کړي شو. همدارنګه د کال 1930 نه وقف شوی مقبره هم چا ونه بخله او د مقبرې په ځمکه وخت په وخت ودانۍ روانې دي کوم چې ځایي خلک د لوی امتحان سره مخ کړي دي. د ناروا قبضې په ضد ورتیر سیمه کې ولویا قومي جرګه وشوه چې پکې د کلي مشرانو او ځایي خلکو په ګڼ شمېر او اسسټنټ کمشنر رحمت علي وزیر په خصوصي توګه ګډون وکړو. جرګې ته امیر زیب، محمد سرور، عظیم الله او مسافر خان ویناګانې وکړې او د ناروا قبضې یې په کلکو ټکو کې غندنه وکړل. ویناوالو وویل چې د شاملاتو په ځمکه هم تالان ګډ شوی دی او بیشتره خلک د څه قسمه یرې ترهې بغیر قامي ځمکې قبضه کوي. که چیرې قبضهګرو دا توره دنده ختمه نه کړل نو ټول ولس به د زور زبرتیا لاره اختیار کړي. تیار دکانونه خلک شروع کړي کار پې کوي او ټوله مقبره بند شوه. د دې نه بعد د مقبرې ځای نشته که څوک په اوږو ګرځي او که په هر ځای ګرځي خو د مقبرې ځای سیب خلاص شو. بالکل دا شاملاتونه دي دا د قومونی ولا په سن 76 کې به دې دونه جګړه شوې وه چې د دنیا مړي پې شوي وو. موږ دا حکومت ته خواست کوو چېرې زمونږ د قبرستان آزاد کاسې نه چې بیا پې مړي شي. اسسټنټ کمشنر رحمت علي وزیر د جرګې شریک الله باور ورکړو چې چاله به هم قانون په لاس کې د اخیستو اجازت ورنکړي شي. مقبرې زه غږ کوم د اوقافو سره ډیټیل سره خبرې پې کوم چې دا تاسو خپل کسټډي کې والی نو بیا به مونږ مزید مونږ سره سیکیور شي. دا بالکل قانوني جرم دی. قبرستان چې کوم څومره قبرستانونه دي یا هغه اوقاف دي هغه انکروچمنټ چې کوم دی دا قانوني جرم دی. هغه چې کم نوعیت هم وي نو هغه پراپر لاشته او هغه سزا مونږ ورکوو. که چیرې ضلعي انتظامیې د قبضهګرو په ضد کاروايي ونه کړل نو په سیمه کې د یو لوی فساد یره موجود ده. باید چې انتظامیه خپل حق ترسره کړي. عمران زریاب، خیبر نیوز، ورتیر، مالاکنډ.